دریاب اوږده او مضبوطه رسۍ ده او که ژوندی پاتې شومه نو په دې مسله به انشاءالله تاسو ته 5 یا 6 جمعې وضاحت کوم که الله ته منظور وي. عزیزانو انشاءالله هم د دغې خبرې وضاحت به ستاسو په مخ کې کوم چې علم دریاب دی. خو زه ورسره یو وایم هغه دا چې د قرآن او سنت علم دغه وجه ده من او تاسو چې د جمعې په ورځ راجمع کیږو نو په دې نیت باندې راجمع کیږو چې د دې دریاب نه مونږ او تاسو سیراب شو. زمونږ چې څومره قسمتي نو د دې دریاب نه به مونږه څه لږه ډېره خوشحالي حاصله کړو. الله دې مونږ تاسو قرآن پاک سره او د دې دریابي علم سره وابسته ولري او د جماعت اشاعت التوحید والسنه رفاقت ته الله زموږ تاسو نصیب کی. قرآن حکیم واقعي خبره ده یو دریابي علم دی. په دې قرآن کې مونږ او تاسو نه مطالبه کوي الله چې یا خلکو یو الله خالق منم، یا خلکو خدای په خدای توب پیژنم. بل مطالبه دا کوي چې یا خلکو خپل پالون کې وپیژنم تاسو پالون کې څوک دی. بل مطالبه دا کوي چې خلکو خپل د خیر او برکت اچونکي وپیژنه چې خیر او برکت اچولو علا څوک دی، خیر او برکت څوک اچوي. بل مونږ تاسو نه دا غوښته کوي چې په هر چا باندې په هر وخت کې په هر ځای کې زورور دا صرف د الله کتاب د الله ذات دی. او دا خبرې چې ستا په عقیده کې راغلې نو ته پوه شه چې زما په ټول قرآن ایمان دی. قرآن ځکه وایي فذکرونی اذکرکم ما یادویم. یو معنا د فذکرونی چې پته ولګي چې رشا د علم خو لوی دریاب دی. فذکرونی یو معنی دادا فذکرونی فی زمان الغفلت، فذکرونی فی زمان الغفلت اذکرکم بانزال الرحمت. تمایات کا پا وقت غفلت ستا کے یعنی مانا مغافل کے گا نو زبدیات کم پنازل دلو در رحمت سر پتا باندے زب پتا باندے رحمت نراولے گما دیتوی تبرک بالقرآن برکت حاصل کے پا قرآن سراب دا قرآن علم دریاب دے اس راشا
فاذکرونی اذکرکم نو سمانا فاذکرونی بالتوحید اذکرکم بنعمتی تما یاد کا پا توحید سرا زبد یاد کم پا در کولو د نعمتونو سرا دا اللہ پا یادولو کے دا نعمتونو باران وریگی کل فرمائی فذکرونی اذکرکم علم دریاب درم مانا فذکرونی بالتوحید اذکرکم بالتائید تما یاد کا توحید سرا زبد یاد کما مرست کولو سرا زبد مرستو کما نو من کان للہ کان اللہ لو چا سر دا اللہ مرست دا چا سر چی دا اللہ مرست دا نو اللہ دا غدے سوک چی دا اللہ شو نو اللہ دا غدے اللہ وی زبستا مرستا ستا ملگرتیا کوما عبدالرحمن بابا وی چی اللہ در سرا مل نبی رحمانا کلخ کرے در سروی یک تنہائے فاذکرونی اذکرکم علم دریاب بلا مانا فاذکرونی بالشکر اذکرکم بالمزید ما آیات کا شکر سرا دا ہر نعمت نسبتون ما تکوا نو زبد یاد کم پدر کولو در نور نعمتون سرا چی دا یو نعمت نسبت ماتو کو بل بدر کم چی دا بل نعمت نسبت ماتو کو بل بدر کما او کنا تا دا نعمت نسبت مڑو او جوندو تاو کا بزرگ او پیر او فقیر تا دیو کا نو کی دیشی چی دا دیستو نعمتونو نا اخلاص کما فاذکرونی اذکرکم علم دریاب دے بلا مانا فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم دا بلا مانا ورا فاذکرونی بالمحبت اذکرکم بالقربہ اذکرکم بالقربت فرمائی تمام محبت سریات کا زود زانتا پرانیز دیکھولو سریات کما گر قرآن دان دیویلی چی فذکرونی کیف شیتم ما یادو ہے چی سنگستا سو خوخی نانا ذکر دا اللہ دا غیر پارا اصول قرآنی خیدی اللہ وی ما یاد کے وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا تضرعا وخفیا اللہ وی ما یاد ہوئے پپٹا پاجزے نو دے بلو سپیکر تا ادری گی او چغ بشورو کی خواہ ذکر دا اللہ کوا دا زڑ زنگ دے پہ بیایا
وی الله الله وایا بنده الله الله وایا. دا خدای پاک سوی چې ته ما داسې یاد کا. مړه د ذکر څه طریقه ده سړیا. پیران رالل هغې چغې شروع کړې الله الله الله. کله وی انت الهادي انت الحق لا اله الا هو. اوس په دې نه پوهېږي چې ذکر زه کوم د الله الله یادوم نو الله خو سکون نه دی چې زه ورته چغې واما. الله وی واذکر ربک فی نفسک. رب دې یاد کا خو په زړه کې یاد کا. بس دا تا یو خبره زده کړې ده پنج پیریان ذکر نه مني ښه. ته راشه زه تا ته د فذکروني معنی کومه چې څومره معنی یې دي. فذکروني بالمحبت اذکرکم بالقربت. تما محبت سره یاد کا زبد ځان ته پرانږدې کولو سره یاد کما. علم دریاب دی. فذکرونی بالخوف اذکرکم بالامان. او انشاءاللہ یاد ساته په دې یو مسله ما اراده کړې ده چې 15 جمعې به انشاءالله تاسو ته تقریر کوم که ژوندی پاتې کړم الله. په کومه خبره چې علم دریاب دی نو څنګه دریاب دی. بله معنی واوره د فذکروني. فذکروني بالخوف اذکرکم بالامان. ما یاد کا د دشمن نه د یری په وخت زبد یاد کم په امن او بچاو در کولو د دشمن ستانا. ماشاءاللہ دشمن سے بچاؤ دینے والا کون اللہ ہی. کل فرمائی فذکرونی راشکن علم دریاب دے بل مانے واورا. فذکرونی بالرجاء اذکرکم بالعطاء. تما یاد کا په امید سرا نو زبد د خپل رضا در کولو سره یاد کما. زبد د خپل رضا در کما. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فذکرونی بالرجاء اذکرکم بالعطاء. تما په امید سره یادوام زبدې د خپل رضا در کولو سره یاد کما. زبه درته وایم وایه زما بنده رضا دې صدا. ماشاءالله علم دریاب دے. بل معنی واورا فذکرونی بالمعذرت اذکرکم بالمغفرت. تماتا معذرت پیش کما یاد کا نو زبد مغفرت سر یاد کما. زبد تبخنو کمخا. قرآن قرآن دے اللہ دے زموستاسو نصیب کی. پیو یو ټکی چې لګیاي کنا دا د ختمې دو شي نه ده. ځکه پښتانه وی علم دریاب دی. ځکه نو زما موضوع دا ده چې علم دریاب دی.
او دا به انشاءاللہ تاسو ته خطبات رستمی کې نمبر په نمبر ملاویږي دعاګانې کوئ نن هم ما ته چا ټلیفون وکړو وی استاد جي خطبات رستمی څلورم جلد چاپ شوی دی ما چې څوک اجتماع نه ځي او نه تلي نو هغوی ته څه پته لګي اجتماع راغلی دی چاپ شوی دی صوابه کې اسلامی کتابخانه کې عبدالرحمن پلازا کې ملاویږي ځان له اخلی قرآن زده کې قرآن ته ځان نږدې کړئ ما خو په خپل ژوند کې دا اراده کړې وه تر څلورم جلد پورې پکې الله کامیاب کړم ما وی چې زما د اشاعت ملګرو ته په لاسو کې داسې یو کتاب میلاو شي چې د جمعې په ورځ کتاب میتاب بالکل نه ګوري خو چې رالي او بیان کوي خطبات رستمی ادا زما څه کمال نه دی اورې دا د الله خصوصی کرم نوازی دا خصوصی نظر کرم دی چې دې کتاب له الله دومره اهمیت ورکړ ځکه نو الله فرمای فذکرونی بل معنا وورا فذکرونی بالسوال اذکرکم بالعطاء تمایات کا زمانہ په سوال کولو سره زبدیات کما په در کولو استاد مطالبه ماشاءالله لکه قرآن وی ادعونی استجب لکم ما نغواړی زبستاسو هر یو ضرورت پوره کوما زبستاسو هر یو حاجت پوره کوما علم دریاب دی یو لزله خو به ما ویلي چې بیان ختم شي وي جي ستا د دې تقریر نن څه موضوع وه نو ته کوم ځای وې مازغه دې چېرته و ته چېرته وې چې تپوس وکړي وي ما 12 کړی دی خاورې دې کړی دی الله فرمائے فذکرونی بل مانا فذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابت ما آیات کا پا دعا غختلو سرام مانا دعاگان اغوار یاد میں کا نو اذکرکم بالاجابت زبط آیات کا مستاد دعاگانو پا قبل ولو سرام ماشاءاللہ اللہ دے قرآن زمستاسو نصیب کی زبردست کتاب دے کنی زبیگا سا دا پاس یولس بجے راغلے ما دام ویلی شو چی دا ما طبیعت خنده سٹ نیما نا نقصو دا اللہ کتاب چلے دا سڑی کے خون پیدا کئی سڑی کے جذبات پیدا کئی پر سڑی کے ہمت پیدا کئی خام ہمت ورکول والا کتاب دا قرآن پاک دے خواب ذکر بیگا آغا ثوابے تردیری کے بیانو ایو لسنی میں بجے ذرا غلی آغا توفیقم اللہ را کرو دا وسم اللہ را کئی لیکن زمان سے کمال خو نشتا نو ما خبر کولا علم دریاب دے دا فذکرونی بلا معنی دا توکڑا فذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابت تاسو مایات کے پا غختلو دا دعا سر زمانا زب تاسو یاد کم پا قبل ولو دا دعا گانو ستاسو نو کل فرمائی فذکرونی فذکرونی بالوفاء
اذکرکم بالجزاء تاسو ما یاد کې زما توحید سره وفا کولو سره وفاداری د الله د توحید سره دا ډېر اوچت مقام دی الله دې زمون وفا نصیب کړي د توحید د سنت سره بعض خلق موحدی خو وفاداری پکې دی وفاداری سمانا غم خاده کې بیا توحید سنت بالای طاق یخی پاغه عمل نه کوي داغه لحاظ نه ساتي مطلب دا خپل ملفوظ ملحوظ نه ساتي کما خبره چې کړي داغه څه پروا نه ساتي فرمائی فذکرونی بالوفاء اذکرکم بالجزاء تما یاد کا زما د توحید سره په وفا کولو نو زبد یاد کم په جزای خیر در کولو سره ماشاءالله قرآن دیکھا کل فرمائے فذکرونی فی کل حال اذکرکم بتوفیق الاعمال تما یاد کا پا ہر یو حالت کے زبتاسو یاد تما پا توفیق در کولو دا عمل کولو تاسو تا زکا عمل ماوتا علاغی کولی شو چی اللہ توفیق راکی وما توفیقی الا باللہ ندے زما توفیق را کول مگر دا اللہ پا اختیار کے واقعی خبر دا علم دریاب دے او د دې دریاب نه ما ستاسو په مخ کې د فذکرونی 14 ترجمه وړاندې کړې الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دا زده کو قرآن واقعي عجیب کتاب دی یو سړی دا نشي ویلی چې یاره ما څه کتلی نه دي زه تقریر څنګه وکما 15-20 منټ تقریر چې تا د څوک درکړي په جلسه کې وایي زما موضوع دا ده چې زه به د فذکروني ترجمه کوم نه نو دا 14 ترجمې یې وکړه وایي واخر الدعوانا تقریر ختم شو قرآن خو د تقریرونو مرکزی کتاب دی خو مصیبت دا دی چې مونږ دا پرېښی دی او الله ویلی دی چې بلغ دا ورسوه دا الله نبی ویلو بلغوا عني ولو آیا ویر سوائے زما د طرفنا عني کی اشاره دیتا وا چې آیت ورسوه خو زما په طریقې ورسوه د ځان نه پکې غوړ زړ ماچوه د ځان نه پکې ترنجوکي مه رنګوه چې ته د یوسف علیه السلام کیسه بیانې او بیا لګیا یې و یوسف علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام چې کله علالولو لپلار بوتا مور ولا سر غړک سترګې ولا تورې کړې اپلار له ولا چیرلو ورکړه چې په دې وته بیا سترګې وتړه ځکه ته پلارې نو ډبه ورته ټینګ نه کې عجیبه خبرې دي وای دا پکې لا کوم کتاب کې و دې ته غونډ زیړ وایي ښه غوړ زیړ پکې دي بیا
دا راګیان مولیان نه دي پکې د ځان نه غوړ زیړی چی ښه عجیبه خبره ده اول خو تا نه دا تپوس کوو چې اسماعیل علیه السلام حلال شوی دی نه اخو حلال شوی نه دی نو الله فرما کله دی وی یاره چې ګډوری الله تعالی راولېږه که نه نو چې ګډوری لاړ شي نو هغه غوښې چا وخوړی وایي هغه تا وخوړی ده سره د غوښو غم دی غریب ته پته یي نه علم ورسره یي نه نو په ده پیریان راشي چې یاره هغه د ګډوري هغه غوښې به چېرته تلي نو چېرته تلي چې ته په سارا کې په میره کې ګډوري حلال کې او داسې پرېږدې نو چېرته لاړ شي مفسرین وایي اکلته الوحوش والطیور هغه غوښې مرغانو او حیواناتو خوړې نو څه چلو شو تا تاړو پته ولګېده چې چا وخوړی نو څه چلو شو دې سره د غوښو غمي ښه نه د غوښو غم پرېږده سړیه دا غم وکړه د مسلې غم وجاړه چې د دې مسلې دپاره ځان حلالولو ته تیار کړه نو اخیرنۍ معنا د فذکروني دیارلسمه معنا فذکروني فی کل حال اذکرکم بتوفیق الاعمال ما یاد کې په هر یو حالت کې په هر قسم حالت کې زه به در توفیق درکم د عمل کولو فذکرونی دیارلس معنی دیارلس ترجمه وشوې او په ټولو کې ترغیب و چې د الله نه غوښتو والا جوړ شي مخلوق نه مه غواړئ او چې ته غواړې د مخلوق نه او یي ورسره نه نو تا له به څه درکي لاړو ورې وټکو پلان کې خانه راوځه ناوله د کوره راووته وی لږه بیلچی خو راله رابار که هغه ورته داسې کوي مونږ کره خو بیلچی نشته اوس به څه کې مخلوق خو دغه و چې تا ته وی چې نشته او خالق هغه و چې هغه وی ادعوني استجب لكم ما نغواړی نو خامخا به در کوم تاسو له ما سره هر څه شته وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء اللہ سے مخلوق نه مغواړه مزارونو نه مغواړه دربارونو نه مغواړه د پیرانو نه مغواړه د ملنګانو تلنګانو نه مغواړه غاړې ته چرته تور کچکوله چولی ایو زنجیر دی غاړې ته او غاړې ته چولی عدل راشي دکاندار نه کچکول ورته داسې کی نو په ده پیریان راشي که نه ورکومه خو دا کچکول مې غرقی ښه نو تا کې ایمان شته چې ته د کچکول نه یارېږې تا کې ولاکه ټکي ایمان شته اورې دا ستا ایمان دی چې ته به د کچکولونو نه یارېږې اورې هر غونډه ورته زیارت ښکاري زیارتونو نه غواړي ښه هغه غونډه ده هغه زیارت دی هغه پلان کې دی هر غونډه ورته زیارت ښکاري مشرک ته دا هم عبادت ښکاري چرته چې جمع وي چرسیان او بنګیان چرته چې جمع وي چرسیان او بنګیان خلکو ته دا کرامت ښکاري
چرسیان بنګیان به راجمع کې او موږ له د دې د برکته خدای راکوي. ښه نو وایي تا کې ایمان شته چې ته دا خبره کوې؟ داسې ولې نه وایي چې دا الله مال د خپل دربار نه راکوي. دا وایي د دې د برکته د دې ملنګانو او د دې د وجې نه مال راکوي. ښه چرته چې جمع وي چرسیان او بنګیان خلکو ته دغه کرامت ښکاري. په قبر شنه جنډه غلاب چې ویني، په قبر شنه جنډه غلاب چې ویني، دې ته هم دغه ځای جنت ښکاري. د الله د جنت اړو بیا څه غم نه کوي. ښه هله جنډه ښکل کا. چیلم د چرسو پکې هر وخت ګرځي، دا ګرځول دې ته خدمت ښکاري. چې د چرسو چیلم ګرځوا په ملنګانو. د پنجاب غاړې ته یو پیر صاحب و، هغه به ګوړاکوس کو. ګوړاکو به تاسو نه پیژنئ. ګوړاکو هغه چیلم ته وایي چې په هغې کې ګوړه او تماکو یو ځای ومږي او بیا په چیلم کې واچي، تیلې ورته ووایي او هغه ګوړاکو خانې راکاږي او څکي یې او کوړ کوړ ته وباسي. نو هغه پیر صاحب له به ښځې رالې نو چیلم به یې ډک کړ. چې چیلم به ډک شو نو پلینډ به په نمبر یو ښځې هغه ګوړاکو راغسته. نو پیر صاحب ته به یې ګوړاکو داسې کړ. نو پیر صاحب به سترګې پټې کړې وې. نو هغه غریبه به کېناسته. های وایي زما د خوارې به دا نصیبونو. وایي پیر صاحب زما د لاس ګوړاکو قبول نه کړ. بله به راپاڅېده، ګوړاکو به یې ورته ونیو. پیر صاحب به سترګې پټې کړې وې. نو اب هم کېناسته، اب هم خفه شوه. وای بله به راپاڅېده بله. نو چېرته د یوې نه به یې هغه ګوړاکو داسې کو. نو هغې به ورته خولې ته ونیو. نو پیر صاحب به ترې کورلارې وښکو. دا به خوشحاله شو. وای اوس به خدای زوی راکړي، اوس به پلاني وشي، ډنګړې وشي. دا کم کتاب لیکلی مونږ خو هم پوهه کوې که نه. یو په دې پنجاب کې و، هغه ته به په لینډ باندې چې څوک د پیر صاحب ملاقات له تلي وو نو ښځو به ورته په لینډ باندې یوه تولیه صابون به و، هغه به یې په نمبر ورته نیو. نو چې د چا د لاسه به یې واغسته نو هغه به کامیابه وه. نه نه نه، قرآن عظیم الشان دریابي علم دی، دې ته رانږدې شي. د غیر الله نه حاجتونه مه غواړئ. اورې د غیر الله نه حاجتونه غواړي، ما ته خو ټول په ضلالت ښکاري. پروا د صوم او د صلات خو نشته، پروا د صوم او د صلات خو نشته، د عرش نه ځان ورته اوچت ښکاري. ملنګ ناست دی، منځ نه کوي او دس نه کوي، او خبرې زما ستا دپاره عرش سره کوي. پیر صاحب له یو تلی و، وی ملنګ بابا ماله دعا وکړه چې ماله خدای زوی راکړي. ملنګ بابا په سر باندې څادر را واچو، وی ورېږه د عرش کې خدای سره خبرې کومه. ناست و ړکېده را ړکېده،
او ناڅاپه یې ټوپ کو څادر یې وغورځاو هغه ته وایي زه عرش ته لاړم او خدای پاک سره مې خبرې وشوې ته خفه کېږه مه تاله یې زوی نه دي لیکلی ښه نه هغه پرین چې په جړا شي پروا د صوم او د صلات خو نشته د عرش نه ځان ورته اوچت ښکاري تا دا تپوس کړی چې دا پیر صاحب مونځ کوي په سن 77 کې باړې ته د لاهور نه یو پیر صاحب راغلی و پنجابی و ملګري راله ما ته وایي شیخ صاحب نومی ها وی دې پیر صاحب سره لغونې ملاقات نه کوو مې سړی ورکې که په شر مې ورسره څه لاړه وای لاړو زه مجبوره کړم ملنګ ناستو شین څادر یې په ځان اچولی و چې نږدې شوم ورته ما ته وایي خیر نال آئے نے ما ورته میں سائیں جی اساں تواڈے کولو دعا لینے آئے نے میں زه تاسو د دعا غوښتلو دپاره راغلی یم علاوت تو ہی بیٹھ جا ساڑے کولو تو ہی بیٹھ جا ما سره وایي کښېنه نو ما ته وایي علاوت کی پہ آنکھ دے ہو ما تو تے سوائے میں اساں آکھنوا توانوں کہ تسی مسجد تے وچ نماز کے لیے کیوں پیے نہیں آندے ہو جمعہ تمانزل ولی نرازی نو آغا شین سادر کے زان پٹکڑے ہو دے لاس تے بنگڑیو نو دا لاسے دا سے کو او کڑنگے والا ورکو وی ملنگانو نا چھیڑ وی ملنگان مچیڑا خاک آیو پکې ناستو نو ما ته وایي ته دته څه وایې ما زه ورته وایم چې ته مانځله ولې نه راځې ما ته وایي تا ته لا تر اوسه پته نشته دوی خو مانځله مکې معظمې ته ځي مې ښه ما ډکېږي او تشېږي دلته کې مانځله مکې معظمې ته ځي دا ښکلی کار دی نو ما ورسره خاندل مې په څه کې ځي ما ته وایي عجیبه کار دی ته لا په دې نه پوهه دوی خو په کرامت سره ځي ښه ما نبی علیہ السلام به د مکې معظمې نه غار حرا ته پیاده ته او دې په کرامت باندې ځي مکې ته دا خو عجیبه کار دی ما هغه به هغه مزلې پیاده کولې غار حرا ته چې د مکې معظمې نه ځې تقریبا ګنټه یوه نیمه مزل دی دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیاده غږو های های دا زمونږ عقاید شو د قرآن نه د لرېوالي په وجه چې مونږ د الله د قرآن نه لرې یو ښه د غیر الله نه حاجتونه غواړي ما ته خو ټول په ضلالت ښکاري کفر داسې د ښکاره په دنیا لکه آسمان کې نور اوچت ښکاري قرآن کریم دا د علم یو دریاب دی او زمان نننی موضوع دکه ده او څلور پنځه جمعې به انشاءالله دکه موضوع روانوي که الله ژوندی پاتې کړم کله چې دا دریاب دی نو فرمائی لا تشرک بالله شرک بنکه دا اللہ سرا کلو لا تشرکو به شیئا دا اللہ سرا بگور سچے نشریک ہے حضرت لقمان خپل بچی تا وصیت کئے یا بنی لا تشرک باللہ اے بچیا شریک پیدا نکے دا اللہ سرا کلا فرمائی ان شرک لظلم عظیم یقیناً شرک ډیر لوی ظلم دی
کله فرمائی حدیث کے راضی اکبر الکبائر الشرک باللہ، لوی جرم پا جرمونو کے غٹ گناہ پا گناہونو کے شریک جوڑول دی دا اللہ تعالی سرام. زمون پا زمانہ کے پا سکول کے یو کتابو اغا لازمی وہ سے اغا وقت کے دے مفتی کفایت اللہ مرحوم تعلیم الاسلام، پاغی کے سوال و جوابون یو سوال داؤ شرک کسے کہتے ہیں، شرک سے توائے. جواب کی ویلو اللہ تعالی کی کسی بھی صفات کو اللہ کے مخلوق میں جاننا شرک کہلاتا ہے. دا اللہ تعالی یو صفت مخلوق لور کول دیتا شرک وی خواب. یو زمانہ وا دا روم بادشاہ دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سو تپوسو نکڑی لیم ورطوی دارا تو آیا افضل کلام کم یو دے، بیاور پسی دویم نمبر کلام کم یو دے، بیاور پسی دریم نمبر کلام کم یو دے، بیا سلورم نمبر کلام کم یو دے، او پا دے طولو کلامونو کے افضل کم یو دے. اللہ او دویم سوال تا ندا کوما چھ دا اللہ پنیز دا اللہ بندگانو کے بزرگان نارینا و زنانا سوک سوک لے. دا روم بادشاہ دا صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نا تپوسو نکے. درم تپوس اگا سلور کسان کم کم دی چھ پیدا شوی دی خود مور گیڑا کے نا. سلورم اگا کم قبرو چھ مڑی زان سر گرزو او قبر گرزے دا. او پینزم تپوس مجرہ دا آمد و رفض کم یو دے. او شپگم نمبر دنک ستوائی دنک. وم سوال دا دے چھ اگا کم علاقہ وا چھ نور پا کے صرف یو ذل را خطل دے، نت مخ کے را خطل دے او نرستو. دوستانو علم دریابو او دا دی دریاب دا پارا صحابہ کرام خوارے کڑے وے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چھ دا روم دا بادشاہ دا سوالات وورے دا نزلکی ہوئی اللہ دے تباہ کا ماتا دا دے سوالاتو دا جواباتو سے علم دے. زما علم کی خلادا سوالو نے نشتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تا چا مشورہ ورکڑا چی یا لکا دا روم بادشاہ تا با ملامت راشے زانو رسو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا. آغسر علم دیر زیاد تے ذکا علم دریاب دے او تا تبردے پتنے آغا تا پوسکا. آغسر بدت دی سوالون جوابات تا تا ملوش. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیشی چھ دا سو عذر شرعی پا بنا باندے آغا تا لا نڑا نو سچلیو کو یو خطی اولی کو پاغا خط کیے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا تپوسون اکڑل و تیوی چھ دغا سے مانائے یو بادشاہ دا روم بادشاہ دا تپوسون کڑی دی مہربانیوں کا مال دا دے جوابو نراو لے گا. چھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا دخپل کلاس پیلو دخپل ملگری صحابی خط ملاو شو کلے کا اویلی کا
وی افضل الکلام لا الہ الا اللہ. افضل کلام چې ده نو دا لا الہ الا اللہ کلمه د اخلاص. او دویم نمبر کې سبحان الله و بحمده. دریم نمبر کې کلمه د شکر الحمدلله دا. سلورم نمبر کې کلمه د الله اکبر دا. پنځم نمبر کې لا حول ولا قوة الا بالله دا. قربان شم د علم د صحابونا. دویم جواب وی دا اللہ پنیز باندے بزرگ انسان پنرانو کے آدم علیہ السلام زنانو کے مریم علیہ السلام. دریم جواب مونږ وایو د مور خیټه کې نه بلکې بغیر د مور د خیټې نه پیدا دي آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت صالح علیہ السلام او هغه ګډورې چې د اسمان نه راغلی وخه. سلورم جواب هغه ته چې وایې چې هغه کم قبر و چې مړی ځان سره ګرځاو هغه قبر د مئی ګېډه وه. حضرت یونس علیہ السلام په خپله ګېډه کې ګرځاو. دا د مئی خیټه د هغه دپاره قبر وخه دریاب کې ګرځاو. پنځم جواب هغه دروازه د اسمان د باب السما. هغه دروازه هغه د اسمان د باب السما. شپږم نمبر دنک د قوم نوح علیہ السلام د غر کېدو نه بعد د مکی واده دپاره د امن یوه نښه وه چې نامه وه هغه زمانه کې قوس او دنک به ورته خلکو وي دنک. وم هغه لاره د بحر قلزم لاره ده کومه چې الله تعالی د بني اسرائیلو د پورې وتلو دپاره وچه کړه او د فرعون او د هغه د لښکر د غر کېدو دپاره جوړه وه. دوستانو کله چې دا جوابات حضرت معاویه د یو صحابي نه بل صحابي ته میلاو شوله نو هغه د روم بادشاه ته ولېږله. نو د روم بادشاه وې ما ته مخکې نه پته وه چې حضرت معاویه دا جوابونه نشي کولی. البته د اهل بیتو د رسول الله نه یو سړی دی چې هغه دا جوابونه کړي دي. اشاره و دیتا چې دا جوابونه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړي. دوستانو علم دریاب دی او صحابه کرامو دغه علوم حاصل کړي. ولې نه د رسول الله د مجلس د رسول الله د حلقه درس پتنګانو. ذکر خو الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. الحمدلله علماء خواره کړي دي صحابه او تابعینو تبع تابعینو ائمه مجتهدینو ما مهنتونه په دین کړي دي او چې کړي دي نو انشاءالله په دې ټولو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سر فهرست دی. موږ د هغه نوم اخلو خلکو له پې غوسه ورځي او انشاءالله د دې تقریر دویمه حصه دا به انشاءالله راتلونکي جمعه کې وایو. الله دې موږ تاسو له په دې خبره د عمل کولو توفیق راکړي چې علم دریاب دی او د دې دریابي علم د زده کړې دی. الله زموږ ستاسو توفیق نصیب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.